یا ایها الناس اے خلکو اعبدو تاسو عبادتو کوي ربکم د خپل رب الذي کم رب چې خلقکم تاسو پیدا کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 13 دی. د سوره بقره ترجمه شروع ده او اوله سپاره ده، درېمه رکو شروع شوه 3 نمبر، او نن به انشاءالله مونږ 21 نمبر آیات او 22 نمبر آیات دا دوه آیاتونه به وایو. دې نه مخکې په شلو آیاتونو کې د مسلمانانو، د مؤمنانو او د کټر کافرانو او د منافقانو تذکره وشوله. نو په دې آیاتونو کې همغې ته خطاب دی، عوام الناس ته خطاب دی. هماغه مسلمانان هم پکې رالل، کافران هم پکې رالل او منافقان هم پکې رالل. نو اول مونږ د دې دوه آیاتونو تلاوت کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. دلته الله جل جلاله فرمای یا ایها الناس. د یا او ایها د دې دوانو معنی د ا د یا د دې یا او ایها د دې دوانو معنی د ا. دا دوانو چې رايوځي کی نو د دې معنی د ا. ګورئ دا یو یاد ساتئ، کله چې دا یا وی کنه یا اوس دا یا ده او د دنه پس یو اسم دی پاغه باندې الف لام نشته، نو مونږ وایو یا زیدو، یا زیدو، ای زید، ای زید. وګورئ په دې زید په شروع کې الف او لام نشته، نو مونږ به اوس دلته کې د دې یا معنی مونږ کوو ای زید، ای زید. ٹھیک شو؟ اوس دلته مونږ صرف د دې یا معنی مونږ کوو ای زید. خو که چرته د دې یا نه پس یو اسم وي او داغه په شروع کې الف او لام راشي، الف او لام راشي او هغه اسم مذکر وي، نو بیا به ورسره مونږه ایها لګو. لکه ګورئ دا یا دی یا. اوس دلته کې مونږه داسې نشو ویلی الناس، یا او الناس ته وګورئ. الناس دا ناس چې دی دا د اناسو نه جوړ شوی دی او دې ته وایي اسم جمع هم ده. او دا ناس دا د اناسون نه جوړ شوی دی، د اناسون. وګورئ دلته کې دا یا ده او دلته دا اسم چې دی الناس، نو د په شروع کې الف او لام دی، دا الف او لام دی، نو دا اوس مونږ داسې نشو ویلی یا الناسو، داسې نشو ویلی. دلته کې چې کله د یا او د الف لام والا اسم په منځ کې بیا مونږه یا لګو، ایها لګو، یا ایها الناس. او که چرته دا اسم مؤنث وي کنه مؤنث، نو بیا به مونږ وایو یا ایتها به لګو. خو دلته دا اسم مذکر دی نو ایها هم ولګو. نو د دې ایها معنی د ا. ٹھیک شو؟ دلته کې یا ایها الناس ای خلقو، یا ایها ای الناس خلقو. اعبدو دا د امر صيغه د دې کې حکم دی چې تاسو عبادت وکئ، تاسو عبادت وکئ. یو سړی ته چې وایي چې ته عبادت وکړه نو هغه ته به وایي اعبد. ٹھیک شو؟ دوو ته چې وایي چې تاسو عبادت وکئ نو هغه دپاره به بیا وایي اعبدا الف په ورسره ولګي. او ډېرو ته چې وایي چې تاسو عبادت وکئ نو هغه دپاره به راځي اعبدو.
اعبدو. نو دا اصل کې دی اعبدو، خو د دې حمزه نه دی د الف هغه حرکت چې د دې سین د وجې نه ختم شوی دی، سین د دې ضمې د وجې نه. نو دا اوس موږ وایو یا ایها الناس اعبدو. اعبدو دا اصل کې دی اعبدو، دا د امر صيغه ده، د امر لفظ دی، په دې کې حکم دی چې تاسو عبادت وکئ. یو کس ته چې ته عبادت وکړه اعبد، ٹھیک شو. نو یا ایها الناس اے خلقو اعبدو، تاسو ټول عبادت وکئ، تاسو ټول عبادت وکئ، ٹھیک شو. د الله جل جلاله عبادت وکئ. د چا عبادت وکئ؟ ربکم، د خپل رب. دا ګورئ دا رب دی او دا کوم معنی ده ستاسو. کوم معنی سره د دې کوم معنی ده ستاسو، ستاسو. خدا کوم چې کله اسم سره ولګي کنه، اسم سره، نو بیا د مونږه معنا کو خپل خپل خپل، ٹھیک شو. نو دې کوم سره دلته کې اوس رب ولګي دو رب، نو دا رب اسم دی، رب رب دا رب اسم دی. نو ربکم د خپل رب. رب څه ته وایي؟ رب هغه ذات ته وایي چې د ابتدا نه ستا پرورش شروع کی، پرورش کون کی ته وایي. ګوره ته مخکې نه وي، الله پاک ته پیدا کړې، بیا تا خبرې نشوې کولی، بیا تا ته خبرې مې زده کړې، بیا د خوراک نشو کولی، خوراک هم درته زده کو، تلل نه نشو کولی نو تګ هم درته زده کو، بیا ته غټ کړې رو غټولې، بیا ستا واده وشو، ستا بچي وشو. نو دا چې چا ستا پرورش کولو دا قدم په قدم، نو هغه ذات ته رب وایي، رب، ٹھیک شو. نو یا ایها الناس اے خلقو اعبدو، تاسو عبادت وکئ ربکم د خپل رب، الذي کم رب چې د هغه رب کم چې خلقکم تاسو پیدا کړئ. نو وګورئ د دې اعبدو ربکم، تاسو د خپل رب عبادت وکئ. نو د دې اول دلیل درله درکو چې تاسو ولې د خپل رب عبادت کوئ، د تاسو سره څه ښېګړه کړې ده. نو دلته وایي خلقکم، اول دلیل دا دی د عبادت کولو چې تاسو د هغه عبادت ځکه کوئ چې هغه تاسو پیدا کړي یې. نه خلقکم ای انشأکم ولم تکونوا شیئا. انشأکم، خلقکم یعنی انشأکم، تاسو پیدا کړئ، ولم تکونوا شیئا، او تاسو هیڅ څیز هم نه وئ، هیڅ څیز هم نه وئ، ٹھیک شو. ته خپل تخلیق ته لږ سوچ وکړه، ته کوم څیز نه الله پیدا کړی، نو ته یو داسې بیکاره څیز وي، بیکاره څیز اړو څه څیز نه وي، او د هغې نه الله پاک ته څومره ښایسته انسان جوړ کړی، سترګې درله څومره ښایسته، غوږونه، پوزه، خوله، جبه درله ولګوله، شونډې، سر، ټول اعضا او جوارح درله ښکلې ښکلې ولګول. نو هغه ستا د هغه رب ځکه عبادت کوه چې خلقکم ته پیدا کړې. نو دا د عبادت کولو اول دلیلو، ته ځکه د هغه عبادت کوه چې خلقکم چې ته پیدا کړی، ٹھیک شو. نو دلته کې مونږ وایو دا یا ایها الناس دې ته وایي خطاب عمومي، عام خطاب الله پاکو کو، مومنانو تم الله خطاب کو، او کټر کافرانو ته مو کو، منافقانو ته مو کو، او د ټولي دنیا انسانانو ته، که هغه عرب دي که عجم دي، ټولو ته الله پاک دا خطاب کو، دا الله پاک د خلکو ته دا आवाज کو چې یا ایها الناس اے خلکو اعبدو، تاسو عبادت وکئ ربکم د خپل رب، الذي کم چې یعنی کم رب چې خلقکم تاسو پیدا کړئ، انشأکم ولم تکونوا شیئا، تاسو پیدا کړئ او تاسو هیڅ څیز هم نه وئ، نو تاسو سم نه وئ، الله پیدا کړئ. نو دا اول دلیلو چې تاسو دا الله ځکه عبادت کوئ چې تاسو عبادت کې ګورئ منځ، روژه، زکات، حج، خیرات، صدقات، نوافل، تهجد وغیره مرالل، او دغه شانت پدې کې بیا اخلاقیات امرالل، معاملات امرالل، سیاسيات امرالل، آداب امرالل. نو دغه کې تاسو خپل ژوند تیروي. نو یا ایها الناس اے خلقو اعبدو، تاسو عبادت کوئ ربکم د خپل رب، الذي کم رب چې خلقکم تاسو پیدا کړی. نو دا خلقکم اول دلیلو د عبادت کولو. دویم دلیل عبادت زکه د هغه خپل رب کوي، والذین من قبلکم وخلق الذین من قبلکم، خلق الذین چې هغه الذین کم هغه خلق چې من قبلکم ستاسو نه مخکې تیر شوي هغه هم پیدا کړل.
تاسو هم پیدا کړی وخلق الذین من قبلکم او هغه خلق هم پیدا کړل من قبلکم چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي یعنی تاسو پلاران تاسو نیکونه تاسو ډر نیکونه داسې ورپسې ځه خپل سلسلې ته وګورئ چې کوم ځای ته ستا را سلسله رسېدلې که ستا هغه ډر نیکه نه و نو ستا نیکه به د کوم خوا نه راتلو که نیکه دې نه و ستا پلار به د کوم خوا نه راتلو چې پلار دې نه و ته به د کوم خوا نه راتلې نو ګورئ وایي تا هم پیدا کړی تاسو هم پیدا کړی او ستاسو نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي آبا او اجداد هغه هم درله پیدا کړي دي دا دویم دلیل شو ځکه د الله عبادت کوئ چې تاسو پیدا کړي یې ټیک شو او ځکه د هغه رب عبادت کوئ چې ستاسو نه مخکې ستاسو آبا او اجداد ټول سلسله پیدا کړې ده ټیک شو اوس وایي تاسو عبادت ځکه کوئ لعلکم دې لپاره چې تاسو تتقون ټول پرهیزګاره شئ تاسو پرهیزګاره شئ متقیان شئ ټیک شو بعبادته وعقابه بعبادته چې تاسو د هغه عبادت سره تقوادار شئ پرهیزګاره شئ وعقابه او د هغه د سزاګانو نه بچ شئ د هغه د جهنم د اور نه بچ شئ دغه عبادت سره نو تاسو ځکه د هغه عبادت کوئ ټیک شو یا ایها الناس ای خلکو اعبدوا تاسو عبادت کوئ ربکم د هغه رب یعنی د خپل رب الذي کم رب چې خلقکم تاسو پیدا کړی والذین من قبلکم معنا را وخلق الذین من قبلکم او هغه خلق پیدا کړ من قبلکم چې تاسو نه مخکې پیدا شوي تیر شوي دي لعلکم دې دپاره تاسو عبادت کوئ تتقون چې تاسو پرهیزګاره شئ چې کله تاسو پرهیزګاره شئ تقوادار شئ د الله محبوب بندگان به جوړ شئ نو الله به د الله سزاګانې نه درکوي د الله د عذابونو نه به بچ شئ او د الله د نعمتونو او د الله د جنتونو او د خوشحالیانو او د سکون او د اطمینان والا ژوند به ستاسو نصیب شي ټیک شو نو تقوادار انسان چې د هغه ژوند په سکون کې وي د هغه ژوند په راحت کې وي نو ځکه وایي تتقونه چې تاسو تقوادار شئ ټیک شو نو مخکې اوس دا موږ سره دوه دلیلونه د عبادت دپاره راکړه اول دلیلو خلقکم تاسو عبادت ځکه د خپل رب کوئ چې خلقکم هغه تاسو پیدا کړي دویم دلیل را راکو والذین من قبلکم او تاسو ځکه د هغه عبادت کوئ چې تاسو نه مخکې کم آبا او اجداد تاسو سلسله کومه تېره شوې ده هغه هم درله پیدا کړي دي او ځکه عبادت کوئ چې تاسو متقیان شئ پرهیزګاره شئ نو دو دلایل را کړل اوس دریم دلیل راکوي چې د هغه رب تاسو دغه کوئ عبادت کوئ الذي هغه رب کوم چې جعله ای خلقه پیدا کړه یا جوړ کړه جعله یعنی جوړ کړه لکم تاسو د پاره لکم تاسو د پاره وګورئ د دې لام جاره معنی ده د پاره او کوم معنی ده تاسو نو تاسو د پاره الارض زمکه نو چرته کوم چې ارض راشي داغه معنی به وي زمکه او فراشن ای سقفن فراشن ای بساطن فراش فرش زمکه ستاسو لپاره فرش جوړه کړې ده نو ګورئ د دې ځای نه واخله دا دریم دلیل شو تاسو د هغه رب ځکه عبادت کوئ چې هغه ستاسو لپاره ځمکه فرش جوړ کړی دی الذي هغه رب کوم چې جعله جوړه کړه لکم ستاسو دپاره الارض ځمکه فراشن فرش ټیک شوه دا ستاسو لپاره یو فرش خور کړی دی چې نه دا ډېر سخت دی لکه د غرونو په شان چې څه پکې کرې نو تالی نه او خپې پږدې نو درله خپې خوږئ او نه ډېره ګرمه ده او نه ډېره نرمه ده چې خپه پږدې او خپه دې پکې ننوځي لکه د کم ځایونو کې چې هغه جبې وي او جبه کې خپه کېږي هغه خپه پکې خښېږي نو الله پاک ستاسو دپاره د ځمکه فرش جوړ کړو په دې فرش باندې خلک اوده کېږي خلک په دې باندې ګرځي عبادتونه هم پې کوي کورونه هم پې جوړوي نو الله جل جلاله عبادت ځکه کوئ چې د هغه رب عبادت ځکه کوئ چې هغه ستاسو لپاره ځمکه فرش جوړ کړه الذي هغه رب کم چې د هغه رب عبادت کوئ کم چې جعله جوړه کړه لکم ستاسو لپاره الارض ځمکه فراشن فرش والسماء بناء والسماء او اسمان د دې واو معنی ده او سما اسمان بناء ای سقفا چت درله جوړ کو بناء چت یعنی سقفا بناء یعنی سقفا والسماء او د هغه رب عبادت ځکه کوئ چې هغه اسمان بناء ستاسو لپاره چت جوړ کو ٹھیک شو نو د دې ځای نه واخله او دې ځای پورې دا دریم دلیل شو ٹھیک شو دا څلورم دلیل شو ټیک شو اول دلیل خلقکم
ځکه عبادت کوي چې تاسو پیدا کړی. دویم دلیل د الله عبادت ځکه کوي چې والذین من قبلکم وخلق الذین من قبلکم، او هغه خلک هم پیدا کړي چې تاسو نه مخکې تیر شوي آبا او اجداد. او دا غرب عبادت ځکه کوي چې جعل لكم الارض فراشا، تاسو د پاره ځمکه فرش جوړ کړی دی. او د هغه رب عبادت ځکه کوي چې جعل السماء بناء، جعل السماء بناء، اسماني درله چت جوړ کړی دی. دلته کې به ورله دا جعل دلته کې عطف شوی دی په دې جعل باندې، یا دلته کې جعل ولا محذوف رو باسا وجعل السماء یا وخلق السماء بناء، او تاسو د پاره اسمان چت جوړ کړی دی. چت چې ګورئ د دې مثال د یو کمرې ورکو د ځمکې او د اسمانونو، چې د ځمکې د فرش کړه او د پاسه په د باندې اسمان د چت جوړ کو او بغیر د ستنو نه، او بیا په دې کې نور او سپوږمۍ او ستوري دا د حسن لپاره په چت کې چې بره څومره ښکلې فانوسونه وي او څومره ښکلې رڼاګانو لپاره تنظیم وي، نو هغه چت ښکلی ښکاري. نو الله پاک هم دغه نور سپوږمۍ او دغه شان ستوري قسمه قسم ستوري دا الله جل جلاله د خپل بندګانو دپاره په دې اسمان کې د حسن دپاره لګولی دي. ٹھیک شو. اوس پنځم دلیل وای دا غرب عبادت ځکه کوي وانزل چې راښکته کړي روي ورولي من السماء من السحاب، من السحاب د اوریځونه، دلته د سمانه مراد اوریځ ده. ٹھیک شو. نو من السماء د اسمان نه یعنی د اوریځونه، نو دا من حرف جر دی، دې ته موږ وایو حرف جر. او دا سما چې دا مجرور دی، مجرور. نو موږ اکثر اول د مجرور معنی کو، وروسته د حرف جر معنی کو، خو لیکل شوی وي په عربی کې اول حرف جر وروسته مجرور وي. نو موږ به د دې معنی داسې وکړو، داسې د اسمان نه وانزل او هغه راښکته کړي، هغه راورولي. انزل کې هو ضمیر الله ته راجع دی، هغه رب ته راجع دی. د هغه رب عبادت ځکه کوي وانزل چې هغه راورولي من السماء من السحاب د اوریځونه ماء اوبه، یعنی باران راورولو ستاسو لپاره. ٹھیک شو. فاخرج کې هو ضمیر دی، هغه الله جل جلاله ته راجع دی چې هغه راوښکلي به بالماء دی اوبو په ذریعه، یعنی دی اوبو سره د دې اوبو د وجنه. نو بیا وره وانزل او هغه راښکته کړي، هغه راورولي من السماء یعنی من السحاب د اوریځونه ماء اوبه. فاخرج نو هغه راوښکلي به د دې اوبو په ذریعه من الثمرات من انواع الثمرات د میوو قسمونه، قسمه قسم میوه د دې باران درله د اوریځو نه راورولو او د هغه بیا چې کوم اوبه راورېدې، کوم باران راورېدو، نو د هغې په ذریعه بیا الله جل جلاله ستاسو لپاره د میوو قسمونه راوښکل د ځمکې نه، رزق لکم ستاسو لپاره. ٹھیک شو. نو دا ثمرات چې دی که نه، ثمرات دا د ثمرتون جمع ده. ثمرتون چې کنه دا یوې میوې ته وایي. ثمرتانی دوه میوو ته وایي، او ثمرات ډېرې میوې، قسمه قسم میوې، انګور شو، مالټه شوه، سیو شو، امرود شو، قسمه قسم امونه شو، هر قسمه میوې. یا دغه شانتې ورسره د ځمکې نه چې نور څومره غله روزي، غله دغه غنم شو، جوار شو، دال شو، لوبیا شوه، هر یو قسمه سیزونه، اناج څومره غله چې د غله که هغه میوې دي او که هغه دا نور خوراک سیزونه دي، نو دغه ټول الله جل جلاله د دې اسمان نه د دې اوریځو نه چې کومې اوبه راورولې، نو د هغه اوبو نه یې درله دونه هر څه راوښکل، ځکه تاسو د هغه عبادت کوئ. ٹھیک شو. وانزل او هغه راورولې، هغه راښکته کړې من السماء من السحاب د اوریځو نه ماء اوبه، یعنی باران. فاخرج نو هغه راوویستلې، د هغه راوویستلو به د دې اوبو په ذریعه، به دا ها ضمیر اوبو ته راجع دی، ما ته راجع دی. د با معنی ذریعه په وجه یا په ذریعه، به یعنی دا ها معنی چې دا د اوبو ته یا باران ته راجع ده، به د دغې اوبو په وجه من الثمرات میوونه. نو دا من حرف جر راغی موږ سره، حرف جر راغی. ٹھیک شو. او دا ثمرات مجرور دی. ما تاسو وی اول موږ د مجرور معنی کو، وروسته د حرف جر معنی کو د میوونه، قسمه قسم میوونه. ٹھیک شو. رزقا روزی، رزق لکم تاسو لپاره.
نو د هغه رب تاسو ځکه عبادت کوئ چې هغه تاسو له د اسمانونو نه اوبه راوورولې او د هغې اوبو په وجه الله جل جلاله د دې ځمکې نه ستاسو دپاره قسمه قسم ستاسو د خوراک دپاره رزقا یعنی ستاسو د خوراک دپاره ستاسو د رزق دپاره ستاسو د روزۍ دپاره قسمه قسم میوې راوښکلې د دې اوبو په ذریعه سره. نو اوس مخکې ګورئ دا موږ له دلایل راکړل. نو دا پنځم دلیلو چې تاسو د هغه رب ځکه عبادت کوئ چې د وریځو نه ستاسو دپاره اوبه راورولې او د هغې اوبو په ذریعې سره الله پاک ستاسو د رزق ستاسو د خوراک دپاره قسمه قسم میوې راوښکلې د هغه رب ځکه عبادت کوئ. اوس مخکې بیا وایي فلا تجعلوا تاسو مه جوړوئ. لا تجعل معنی نه ته مه جوړوه لا تجعل ته مه جوړوه دا نهي ده دې کې حکم دی د نه کولو چې دا تاسو به دا کار نه کوئ. ټیک شوه نو فلا لا تجعل ته مه کوه ته مه جوړوه لا تجعلا تاسو دواړه مه جوړوئ لا تجعلوا تاسو ټول مه جوړوئ فلا تجعلوا نو تاسو ټول مه جوړوئ لله الله سره د دې لام جاره معنی ده سره او در الله معنی ده الله نو تاسو د الله جل جلاله سره انداد چیرې انداد دا د ندن جمع ده ندن دا ندن چیرې کنه دا برابر تم وای شریک تم وای شریک ٹھیک شو نو تاسو شریک ما جوړوي تاسو همسر ما جوړوي تاسو برابر ما جوړوي الله سره څوک شریک ما جوړوي شریک نو شریکان ما ورته ځکه شریکان ویلي چې دا لیکلې دی چې دا انداد چې دا د ند جمع ده او ند شریک ته وي او انداد بیا د دې جمع ده نو شریکان ډیر شریکان نو فلا تجعلوا نو تاسو ما جوړوي لله الله سره اندادن شریکان. وګورئ د اندوانو کې قسم خلک دي هغې بوتان د هر یو څیز دپاره خپل بوت جوړ کړی دی نو هغه الله سره شریک ګڼي دی وایي چې یاره دام د خدایي درجه لري. دغه شان نسواره چې دي هغه عیسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام چې کوم مور بیبي وه بیبي مریم نو هغوی له د خدایي درجه ورکوي. داسې بعض خلک یې هغوی د څاروو ته غواګانو ته سجدې کوي د خدایي درجه ورله ورکوي. بعض خلک یې آتش پرست هغه د دغه ته اور ته د خدای درجه ورکوي. بعض دي هغې آتش د ستاره پرست دي دغه شان سورج پرست دي نو هغه خلک چې دي د الله سره شریکان جوړوي نو الله پاک ډېر په سختۍ سره منع کوي فلا تجعلوا نو تاسو مه جوړوئ لله الله سره اندادن شریکان وانتم او حالانکې تاسو و دلته موږ وایو دا و حالیه دی او حالانکې انتم تاسو ټول تعلمون پوهیږئ چې الله پاک سره هیڅوک شریک نشته. الله پاک دا ټول موږ پیدا کړي یو زموږ نه مخکې خلک هم پیدا کړي ځمکې راله فرش هم جوړ کړی دی اسمان یې راله چت جوړ کړی دی د اسمان نه راله اوبه راورئ او د هغې اوبو د وجې نه زموږ دا کمې بنجر ځمکې چې دي هغه اوبه کېږي او هغه موږ له قسمه قسم میوې راکوي او بیا موږ د هغه سره شریکان جوړو حالانکې هغه د شرک نه هغه پاک دی. د دې ټولو خبرو باندې تاسو ښه پوهیږئ او بیا هم تاسو هغه سره شریکان جوړوئ نو ځکه وایي فلا تجعلوا نو تاسو مه جوړوئ لله الله سره اندادن شریکان وانتم حالانکې تاسو ټول تعلمون پوهیږئ په دې خبره باندې چې هغه د شرک نه پاک دی هغه د شراکت نه پاک دی هغه د برابروالي نه پاک دی نو ځکه تاسو الله سره څوک شریک مه جوړوئ. نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي یو ځل لفظي ترجمه وایو او بیا د هغې نه پس انشاءالله بیا د نورو آیتونو انتظار کوئ نور درسونو. نو یا ایها الناس ای خلکو اعبدو تاسو عبادت وکئ ربکم د خپل رب الذي کم رب چې خلقکم تاسو پیدا کړئ والذین او هغه خلق چې هغه خلک هم پیدا کړ کم چې من قبلکم ستاسو نه مخکې تیر شوي دي ستاسو نه مخکې تیر شوي یعنی آبا او اجداد لعلکم دې دپاره چې تاسو تتقون ټول پرهیزګاران شئ ټول متقیان شئ ټول د الله نه یریدونکي شئ او دې دپاره بعبادته د هغه په عبادت سره تاسو تقوادار شئ او بیا وعقابه او د هغه د سزاګانو نه ویریږئ. الذي کم چې یعنی کم رب چې جعله جوړه کړه لکم ستاسو دپاره الارض ځمکه فراشن فرش لاندې ځمکه باندې چې کم فرش دی یعنی موږ دپاره موږ چې کورونو کې کم فرش اچولی نو دا هم په دغه ځمکه باندې نو ځمکه الله پاک موږ دپاره فرش جوړ کړی والسماء بناء او اسمان چت
اسمان یې راله چت جوړ کړی وانزل او روي ورولې یا راښکته یې کړې من السماء من السحاب من السماء د اسمان نه یعنی د وریځو نه ما ان اوبه فاخرج نو بیا یې راوښکلې به د دې اوبو په ذریعه من الثمرات من انواع الثمرات د میوو یعنی قسمه قسم میوې رزقا لکم ستاسو د روزۍ د پاره ستاسو د خوراک د پاره فلا تجعلوا نو تاسو مه جوړوئ لله الله سره اندادن شریکان وانتم او حالانکې تاسو تعلمون پوهیږئ تاسو په دې باندې پوهیږئ چې الله سره څوک هم شریک نشي جوړېدی الله د شرک نه پاک دی نو دا زمونږ د نن ورځې درس و امید دی تاسو په دې باندې به پوه شوي یې همدغه شانتې آسان درسونه به ټول قرآن انشاءالله حل کوو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام